جیلونه خو پرېږده ته په دې دنیا باندې اور بل کا لکه ابراهیم علیه السلام ته چې بل کړی و ور ومو غورځوه موږ به هلته هم د حق ناره کوو ستا د موږ یو خدای منلی دی سجدې ورته لګوو موږ هېڅ باج باسې منیر د نه ورسره منو ظالم تر دې حده طاقتور و چې اټمي قوت و په بل طرف ته مظلوم دومره کمزوری و چې د خپل ورک ورور چا تپوس نشو کولی موږ د الله پاک شکر ګزار یو چې موږ یې د مظلومانو ملګري جوړ کړو او د ظالم هغه خوف چې د هر چا په زړه کې ننوتی و خدای زموږ د ملګرو نه ویست او د مظلومیت ملګرتیا یې وکړه خپل ولسونه خبر کوي چې په رب مو یقین شته دی که نه رب لوی ذات دی هغه د مظلومو ملګری دی د ظالم ملګری نه دی تاسو په خپل رب یقین ولرئ هغه به فتح موږ ته راکوي البته ضروري ده چې امتحانونه وخیستل شي چې موږ څومره پاخه یو موږ څومره د مظلوم ملګري یو ها په دغو امتحانونو کې چې پاس شي تا ته به فتح حاصلېږي محترمو صبر دې ته نه وایي چې ته په کور کې نه صبر دې ته وایي چې همت کوه او په الله یقین ساته نن ستاسو د دغې وطن د ځوانانو ستاسو د دغې وطن د ولسونو د دوی په همت باندې او هغه آزار او هغه بدوا چې ظالم ته شوې وه د هغې انجام دا و دا راغو چې نن د ده ملګری نه دی پاتې شوی په ټوله خطه کې یو سیاسي قوت یې ملګرتیا نه کوي یو انسان د ده ملګرتیا ته تیار نه دی بلکې په دې خاوره باندې تر ټولو لویه بدنامي دا ده چې څوک د دوی ایجنټ جوړ شي څوک د دوی دپاره کار کوي دا د خدای د طرفه د دوی رټل و دا د خدای د طرفه موږ ته یو لویه نښاني وه محترمو په خپل رب یقین وساتئ مبارزه جاري وساتئ داسې وخت راغلی دی همدغه وختونو کې د مظلوم ملګرتیا یا د ظالم ملګرتیا دا دوه کښې یو انتخاب دی او دا به خدای پاک یعنې د زموږ د بخشش او نه بخشش ذریعه ګرځوي داسې وخت چې دا وطن له هرې خوا په وینو ډک دی داسې وخت چې د دغه وطن د تاریخي ولسونو اذیت ختم دی په خپله خاوره باندې خبره نه شي کړی په خپله خاوره باندې تګ راتګ نه شي کړی محترمو دا د غلامۍ ژوند دی موږ هېڅکله او په هېڅ صورت باندې هم غلامي نه کوو موږ یو خدای منلی دی سجدې ورته لګوو موږ هېڅ باج باسې منیر د نه ورسره منو زموږ یو رب شته دی موږ هغه ته سر هم ټیټوو موږ د هغه عبادت هم کوو موږ د هغه احکامات نه منو موږ د ځمکې خدایان نه منو دغه او زموږ ګناه څه و زموږ ګناه نور نه و موږ د خپلې خاورې ولسونو سره مینه کوله دا مو ګناه و په خپلو ولسونو مو زړه خفه کېده چې کنځل به څوک نه ورته کوئ په کورونو به نه ورننوځئ نه به یې وژنئ زموږ دا ګناه و بل ګناه مو نه و که د خپل ولس سره د خپلو خلکو سره مینه کول یا د دوی د عزت ژوند غوښتل دا څه جرم وي جیلونه خو پرېږده ته په دې دنیا باندې اور بل کا لکه ابراهیم علیه السلام ته چې بل کړی و ور ومو غورځوه موږ به هلته هم د حق ناره کوو ستا د ارادې مضبوطې لرئ په اوس وختونو کې دا زموږ ملګري ګیله دی ادراخمان زکیم او نور ملګري ډېر په انتها تشددونه یې وخوړل بیا نن په خپله خبره ولاړ دي انشاءالله په خپلو ملګرو باندې زموږ پوره باور دی او زموږ د فکر ملګري اوس هر ځای دی وخه کلک